السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ نن دته د تجارت کې د خیر او د برکت لپاره یو ډیر مجرب عمل ښیم. هغه عمل دا دی چې کوم یو کس دا غواړي چې زما په تجارت کې د خیر او برکت وي، نو هغه دی د قرآن کریم د آیات او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. دا دی د هرن په جلی باندې ولیکي او د دکان په دروازې یا په چوکټ کې یا که باغ وي په هغې کې دا دفن کي. دویم عمل دا دی چې کوم یو کس دا غواړي چې زما په تجارت کې دی نه پوي، نو هغه دی د قرآن کریم د آیات ولیکي او دا دی د تجارت چې کوم سامان وي په هغه کې دی کیدي. قرآن کریم د آیات د 11 سپارې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن شاء الله د دو په تجارت کې به ډیره نفع وي. دریم د قرآن کریم د سوره رعد دا آیاتونه دی ولیکي او دا دی د زیتونو په 4 پاڼو باندې ولیکي او د دکان او د مکان په 4 ګوټونو کې دا دفن کی. هغه آیاتونه دا دي الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل طریقه داره چې د جمعرات په ورځ باندې او دستې وکي او دا قرآن کریم دا آیات دی ولیکي د دکان یا د مکان په دروازه کې دا زوړن کی دا آیات کریمه قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بل طریقه دا ده چې کم یو کس د جمعې په مازیګر باندې 313 مرتبه آیت الکرسی ووایي، نو د هغو په کاروبار کې به داسې برکت وي چې د هغه به وهم او ګمان هم نه وي. بله طریقه دا ده چې کله یو کس د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه نه فارغ شي، نو دا آیات کریمه دی ولیکي په مکان یا په دکان کې دی کیدي. ان شاء الله د هغو په کاروبار کې به بې حده نفع وي. هغه آیات کریمه د سوره د 14 سپارې د سوره حجر آیات ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. ان شاء الله د دې سره به د هغو په کاروبار کې ډیره بې حده نفع وي. بله طریقې دا ده چې د قرآن کریم د آیات ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم دا دی د سیب په یو ټوکړه باندې ولیکي او چې په کم سیس کې پیسې ږدي نو په هغه کې دی دا کیدي. ان شاء الله د هغو په کاروبار کې به ډیره نفع وي. ملګرو که زمونږ چینل مو نه یې سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ چې دغه شان تاسو ته دیني نورې ویډیوګانې هم په اسانتیا سره ورسي.